دا چې کومه میاشت شروع شوه دې ته د شوال میاشت وایي او بیا ورپسې چې کومه میاشت ده هغې ته ذوالقعده وایي او بیا ورپسې چې کومه میاشت ده هغې ته ذوالحجه وایي شوال د اسلامي کال لسمه میاشت ذوالقعده 11مه میاشت او ذوالحجه 12مه میاشت او د دې دریو میاشتو په باره کې الله پاک قرآن کې اعلان کوي الحج اشهر معلومات د حج مشهور او معلوم میاشتې دي نبی علیه الصلاة والسلام قرآن صرف دومره ویلي دي چې د حج معلوم میاشتې دي کمی دي چېرته په قرآن کریم کې د هغه میاشتو ذکر نه دی راغلی نبی علیه الصلاة والسلام بیا د هغې ذکر کړی دی چې هغه درې میاشتې هغه مشهورې میاشتې درې دي یو شوال دی بله ذوالقعده ده او بله ذوالحجه ده نو د دې مناسبت په لحاظ سره به انشاءالله که خیري یا د راتلونکي جمعې نه د حج چې کوم مسائل دي نه هغه به انشاءالله شروع کوو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم